بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحوی د شرحی په سلسله کې دا زمونږه 26 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمای: اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما كعمران وعثمان. فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية، وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكران. فندمان منصرف لوجود ندمانة. په دې عبارت کې صاحب کتاب د منصر په 9 اسبابو کې 8 نمبر سبب بیانوي، او هغه سبب دی الف نون زائدتان. د الف نون زائدتان مطلب دا دی چې د یو لفظ په اخر کې الف او نون راغلی وي، او دغه الف او نون د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه وي. دا الف او نون زائدتان دا به یا د اسم په اخر کې وي او یا به د صفت په اخر کې وي. کچری الف نون زائدتان دا د اسم په اخر کې وي، نو بیا دا الف او نون زائدتان دا به د غیر منصرف د پاره سبب الګرځي چې کله دا د چا علم وي، د چا نوم وي. او کچری دا الف او نون زائدتان د صفت په آخر کې وي، نو دا به بیا د غیر منصرف د پاره سبب الګرځي چې تدی مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه وي، یعنی تدی د مؤنث په آخر کې داسې ګول تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو مصنف فرمایي: اما الالف والنون الزائدتان، د منصر په اسبابو کې کم الف او نون زائدتان دي. ان كانتا في اسم، کچری دا دواړه یعنی الف او نون زائدتان دا په اسم کې وي، او اسم دې ته وایي چې هغه په یو معین څیز باندې دلالت کوي. فشرطه ان يكون علما، نو کچری دا دواړه د اسم په آخر کې وي، نو بیا د غیر منصرف د پاره د سبب جوړېدلو د پاره د شرط دا دی ان يكون علما، چې دا د سسیز علم وي، نوم وي. مثلا كعمران وعثمان، نو دا عمران او د عثمان د دواړه لفظونه دا اوس غیر منصرف دي، ځکه چې تدې دواړو اسمونو په آخر کې الف او نون زائدتان راغلي دي. دا الف او نون د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه دي. نو دا دواړه ځکه غیر منصرف دي چې په دې کې د منصر په 9 اسبابو کې 2 اسباب موجود دي. یو سبب په دې کې الف نون زائدتان دي، او بل سبب په دې کې علم دی، لہذا دا دواړه الفاظ دا غیر منصرف دي. فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلمية. مصنف دا خبره ذکر کړی وا کچری دا دواړه الفاظ یعنی الف نون زائدتان دا د اسم په آخر کې وي، نو شرط ولدا دی چې دا به علم وي. نو کچری دا دواړه د یو اسم په آخر کې وي لیکن دا علم نه وي،
نو په دې صورت کې به دا غیر منصرف نه وي بلکې منصرف به وي. لہذا مصنف د هغې د مثال په ذریعې سره وضاحت کوي چې سعدان چې دا د یو بوټي نوم دی او وښو ته ویلی کېږي نو دا منصرف دی. او وجه څه ده؟ لعدم العلمیت، ځکه چې دا د یو معین څیز نوم نه دی بلکې دا سعدان دا اسم جنس دی، دغه واخو د څونه جنس دی په هغې ټولو باندې ته دی دغه اطلاق کیږي. نو دې وجې نه سعدان اگر چې په دې کې په ظاهر کې الف او نون زایدتان موجود دي لیکن کم شرط چې وله مونږ ذکر کړی چې دا به علم وي نو دغه شرط پکې دا نه دی موجود. بیا مصنف فرمایي وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة كسكرانة. او کچری دا دواړه یعنی الف نون زایدتان دا دو صفت په آخر کې وي نو دا به بیا د غیر منصرف د پاره ال سبب ګرځي. دا غي د پاره شرط دا دی چې تدی مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه وي. لہذا کچری الف او نون زایدتان د صفت په آخر کې وي نو دا به ال غیر منصرف وي چې کله تدغه صفت مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه وي، او کچری مؤنث د فعلانتون په وزن باندې وو نو بیا به منصرف وي. نو فرمایي وإن كانتا في صفة، کچری دا دواړه یعنی الف نون زایدتان دا په صفت کې وي فشرطه الا يكون مؤنثه على فعلانة، نو بیا ولا شرط دا دی چې تدغه صفت مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه وي، یعنی د هغې په اخر کې داسې ګول تانوي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. او بیا مثال بیانوي کسکرانه، نو د سکران دا لفظ دا غیر منصرف دی ځکه چې سکران په دې کې دو اسباب موجود دي. یو په دې کې وصف دی ځکه چې سکران کم کس چې په نشه کې وي هغې ته ویلی کېږي، او بل په دې کې الف نون زایدتان هم دی، او کم شرط چې ولا مصنف بیان کړی هغه پکې هم موجود دی ځکه چې تدې مؤنث دا د فعلانتون په وزن باندې نه دی، ځکه چې تدې مؤنث دا سکرا راځي سکرانتون دا نه راځي. فندمان منصرف لوجود ندمانتین، البته کم د ندمان لفظ دی نو د ندمان دا لفظ دا منصرف دی اگر چې په دې کې دو اسباب موجود دي، یو په دې کې الف نون زایدتان دی او بل په دې کې وصف دی، لیکن کم شرط چې ولا مونږ بیان کړو هغه شرط پکې نه دی. مونږ دا شرط بیان کړو چې د هغې مؤنث د فعلانتون په وزن باندې به نه وي، نو دلته دغه شرط موجود نه دی ځکه چې د ندمان کم مؤنث دی نو هغه ندمانتون راځي او تدې په آخر کې داسې تا موجوده ده چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي، لہذا ندمان دا منصرف دی. دا ندمان دا په هغې صورت کې منصرف وي چې کله ندمان دا د ندیم په معنی باندې وي، او د ندیم معنی ده د شرابو ملګری. البته کچری ندمان دا د ندما په معنی باندې وي یعنی پشیمان کم کس چې خفه وي تدې په معنی باندې وي، نو په دې صورت کې بیا دا لفظ دا به غیر منصرف وي ځکه چې په دې صورت کې تدې مؤنث دا ندما راځي. کچری ندمان دا د نادم په معنی باندې وي نو په دې صورت کې به دا غیر منصرف وي ځکه چې تدې مؤنث بیا ندمانتون نه راځي بلکې ندما راځي. نو دلته اوس هغه شرط موجود دی ځکه چې تدې مؤنث هغه د فعلانتون په وزن باندې نه دی ځکه چې ندما دا د فعلا په وزن دی. نو تدې عبارت حاصل دا شو کچری الف او نون زایدتان دا د اسم په آخر کې وي نو دا به بیا د غیر منصرف د پاره سبب ال ګرځي چې کله دا علم وي، او کچری د صفت په آخر کې وي نو بیا ولا شرط دا دی چې د دې مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه وي. نو کچری مؤنث د فعلانتون په وزن باندې نه نو دغه الف نون زایدتان دا به بیا په کم لفظ په آخر کې چې وي نو دغه لفظ دا به غیر منصرف وي. بیا مصنف فرمایي اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل
ولا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل كشمر وضرب، وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المزارعة ولا يدخله الهاء كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس، فيعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. په دې عبارت کې صاحب کتاب د منصرف په 9 اسبابو کې چې کوم اخیرنی سبب دی او 9 نمبر سبب مصنف ذکر کوي نو هغه دی وزن فعل، یعنی د یو لفظ د فعل په وزن باندې کېدل. وزن فعل دا به د غیر منصرف د پاره سبب کله ګرځي؟ نو تدې د پاره مصنف 2 شرطونه بیان کړی دي. په دغه 2 شرطونو کې د یو شرط موندل کېدل دا پکې ضروری دي. لومبی شرط دا دی کچری دغه وزن فعل، لومبی شرط دا دی چې دغه وزن فعل دا دو فعل سره خاص وي او بیا ته دغه فعل نه اسم طرف ته منتقل شوی، نو دغه وزن فعل دا به بیا غیر منصرفي لکه چې کله د چا علم وي. په دغه دواړو شرطونو کې لومبی شرط دا دی چې دغه وزن فعل دا د فعل سره خاص وي، یعنی دغه وزن دا د فعل د پاره وضع کړی شوی وي، د اسم د پاره نه وي وضع کړی شوی، خو بیا ته دغه فعل نه دغه وزن اسم طرف ته منتقل شوی وي او د چا د پاره علم ګرځېدلی وي، نو دغه وزن فعل دا به بیا غیر منصرف وي، ځکه چې په دې کې به 2 اسباب موجود دي، یو سبب به پکې وزن فعل وي او بل سبب به پکې علم وي. نو مصنف فرمایي اما وزن الفعل، هر چی وزن فعل دی فشرطه ان یختص بالفعل، نو د منصرف د پاره د سبب ګرځېدلو د پاره شرط ولدا دی، لومبی شرط دا دی ان یختص بالفعل چې دغه وزن فعل دا د فعل سره خاص وي. ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل، دا جمله اصل کې د یو اعتراض جواب دی. اعتراض دا دی چې تا دا خبره وکړه چې دغه وزن فعل د فعل سره خاص وي، نو چې کله د فعل سره خاص شو نو بیا په اسم کې مونده کېدل ته دې مشکله وي، ځکه چې موږ خدا خبره وکړه چې دغه وزن فعل دا به د فعل سره خاص وي، او د خاص کېدو مطلب دا دی چې د فعل کې به موندل کېږي او د فعل نه په غیر کې به نه موندل کېږي، حالانکه دا غیر منصرف دا خو د اسم قسم دی. نو دا غي جواب مصنف ورکي ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل، چې دا خبره ټیک ده چې دغه وزن فعل دا د فعل سره خاص وي، یعنی دغه وزن د فعل د پاره وضع کړی شوی وي، لیکن بیا دغه وزن د فعل نه اسم طرف ته منتقل شوی او د یو کس د پاره نوم وګرځیدلی شي. نو فرمایي ولا يوجد في الاسم، او دغه وزن دا په اسم کې نه موندل کېږي الا منقولا عن الفعل، مگر د فعل نه نقل شوی، د اسم د پاره وضع کړی شوی نه وي، بلکې دغه وزن د فعل د پاره وضع کړی شوی وي، خو بیا د فعل نه اسم طرف ته منتقل شي، نو دغه لفظ د به غیر منصرف وي. بیا مثالونه ذکر کوي لکه شمر، د فعل کوم وزن دی نو دا د فعل وزن دی، دا د اسم د پاره نه دی وضع کړی شوی. نو اوس کچری او د شمره چې کله دا فعل وي نو تدې معنی دا ده چې هغه کس هغه خپل لمنه دای راغونډ کړه، بیا دا شمره دا لفظ دا د یو تیز رفتار اس دا غي نوم وګرځید. نو اوس دا شمره دا لفظ چې کله دا د یو سیز علم وي نو دا غیر منصرف دی، ځکه چې په دې کې یو وزن فعل دی او دا وزن فعل دا د فعل سره خاص دی، او دویم سبب په دې کې دی علم. دویم مثال مصنف بیانوي زوریبا، د زوریبا چې کله دا د فعل مجهول صيغه وي نو دا وزن هم د فعل سره خاص دی. نو اوس که زوریبا د یو کس علم وګرځي نو دا لفظ به غیر منصرف وي، ځکه چې په دې کې یو سبب وزن فعل دی او بل په دې کې علم دی. او دلته مصنف د فعل مجهول لفظ ذکر کړی دی
فعل ماضی مجهول ضربه او معلوم نه دی ذکر کړی ځکه چې کم د معلوم وزن دی یعنی ضربه نو دا د فعل سره خاص نه دی بلکې څنګه چې فعل وزن د فعل کې موندل کېږي نو دغه شانتي دا وزن په اسم کې هم موندل کېږي لکه شجره حجره وغیره. نو تدی لومبي شرط حاصل دا شو کچری وزن فعل دا دو فعل سره خاص وي او بیا د فعل نه دغه وزن اسم طرف ته منتقل شوی وي او د یو څیز لپاره علم ګرځېدلی وي نو دا به غیر منصرف وي. او کچری دغه وزن فعل دا د فعل لپاره خاص نه وي بلکې دغه وزن د فعل لپاره هم وضع کړی شوی وي او د اسم لپاره هم وضع کړی شوی وي نو بیا به دغه وزن فعل دا به بیا د غیر منصرف د پاره سبب ال ګرځي چې کله ته دغه اسم په شروع کې د حروف مضارعت یعنی تدی په شروع کې حمزه تا یا او نون په دې څلورو حرفونو کې یو حرف وي او تدی سره سره تدی په اخر کې یا تدی په مؤنث کې داسې ګول تانوي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. تدی خبرې حاصل دا شو کچری وزن فعل دا دو فعل سره خاص نه وي بلکې به فعل او په اسم دواړو کې موندل کېږي نو دغه وزن فعل دا به بیا د منصرف د پاره سبب ال ګرځي چې کله تدی په شروع کې د حروف مضارعت یعنی د حمزه تا یا او نون تدی نه یو حرف وي او تدی په اخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو مصنف فرمایي وان لم یختص به کچری دغه وزن دا د فعل سره خاص نه وي بلکې به فعل او په اسم دواړو کې موندل کېږي نو بیا به دغه وزن د غیر منصرف د پاره سبب ال ګرځي فیجب ان یکون فی اوله احدى حروف المضارعه. نو بیا دا خبره ضروری ده چې دغه اسم په شروع کې د حروف مضارعت نه یو حرف وي او حروف مضارعت یعنی د مضارع کوم علامات دي نو هغه څلور دي حمزه تا یا او نون. نو چې یو پکې دا خبره وي او بل خبره پکې دا وي ولا يدخله الهاء چې تدې کوم مؤنث دی د هغې په آخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو اوس مصنف ته دې مثالونه ذکر کوي که احمد ویشکر وتغلب ونرجس. نو دا اوس کوم وزنونه دي د احمدو وزن د یشکرو وزن د تغلبو وزن او د نرجسو وزن. نو دا په فعل کې هم موندل کېږي او په اسم کې هم موندل کېږي. نو دا څلورونه الفاظ دا به اوس غیر منصرف ال ګرځي چې کله تدی په شروع کې د حروف مضارعت نه یو حرف وي او هغه په دې څلور ونو حرفونو کې موجود وي او تدی سره سره په دې په آخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو تدی څلور ونو الفاظو په آخر کې داسې تا هم نشته دی چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو کچری دا څلور ونه الفاظ دا د چا علم وګرځي د چا نوم کې ښودل شي نو دا به غیر منصرف وي ځکه چې په دې کې دو اسباب موجود دي. یو په دې کې وزن فعل دی او د دغه وزن فعل کم شرط دی هغه پکې هم موجود دی او دویم سبب په دې کې عالمیت دی. نو که احمد ویشکر وتغلب ونرجس د څلور ونه غیر منصرف دي په هغه صورت کې چې کله دا علم وي ځکه چې وزن فعل په دې کې او د دغه کم د مؤثر کېدو شرایط دي نو هغه پکې هم موجود دي. بیا فرمای فیعمل منصرف لقبولها الهاء كقولهم ناقة يعملة. اوس مصنف فرمایي چې د یعمل دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې مصنف دا خبره وکړه کچری دغه وزن دا د فعل پورې خاص نه وي نو بیا موږ دا خبره کړې وه چې تدې په شروع کې د مضارع د علامتو نه یو علامت وي او تدې سره سره دا داسې او دا ها نه قبله یعنی تدې په آخر کې هغه تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. نو د یعمل دا کم لفظ دی نو تدې په شروع کې اگر چې د مضارع د علامتو نه یا راغلی ده لیکن تدې کم مؤنث دی د هغې په آخر کې داسې تا راځي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي. لہذا دا یعمل دا لفظ
دا منصرف دی دا غیر منصرف نه دی نو فرمایي فیعمل منصرف د یعمل دا لفظ دا منصرف دی ولې منصرف دی لقبولها الهاء ځکه چې دی ها قبوله کړې ده كقولهم ناقة يعملة ځکه چې عرب وی ناقة يعملة نو تدې کوم مؤنث دی نو د هغې په آخر کې دغه ګول تا راغلی ده چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي او عرب ناقة يعملة هغې اوښې ته وی چې هغه په وزن اوچتولو کې او دغه شانتې پتلو کې تکړه وي اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي نو ان شاء الله تعالی دغه فواید دا به هم مونږه ذکر کوو اما دا حرفي تفصیل له الالف والنون الالف دا معطوف علیه دی او والنون دا په دې باندې عطف دی او د معطوف علیه او د معطوف اعراب دا یو شانتي وي نو څنګه چې الالف مرفوع دی نو دغه شانتي النون هم مرفوع دی نو الالف والنون معطوف علیه معطوف دا موصوف دی او الزائدتان دا مرفوع دی په الف سره دا ولا صفت دی او د موصوف صفت اعراب دا هم یو شانتي وي نو څنګه چې موصوف هغه مرفوع دی په ضمې سره تو دغه شانتي صفت هم مرفوع دی خو صفت مرفوع دی په الف سره موصوف صفت دا مبتدا ده او دا متضمن دی معنا شرط لپاره ان كانتا في اسم ان حرف شرط كانتا فعل ناقص دی الف ضمیر ولا اسم دی او دا في اسم دا جار مجرور دا ولا خبر دی نو دا بیا شرط دی فا جزائیه ده شرطه دا مبتدا ده او ان يكون علما دا ولا خبر دی نو مبتدا خبر ملکر دا بیا جزا ده دو شرط لپاره او دا شرط جزا دا بیا جمله شرطیه شو او دا بیا خبر دی خدا خبر دا قائم مقام دی دو جزا لپاره نو بیا شرط جزا دا جمله شرطیه شو كعمران وعثمان نو عمران او عثمان دا غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې دو اسباب موجود دي یو سبب په دې کې الف نون زائدتان دی او بل په دې کې علم دی نو دی وجنا په دې باندې او د غیر منصرفو کم حالت جری دی نو دا په فتحې سره وي نو دی وجنا په عمران او په عثمان باندې کسره ناراضي بلکې دی باندې با فتحه راځي فسعدان اسم نبت منصرف لعدم العلميه سعدان دا مرفوع بضم لفظا دا موصوف دی او اسم نبت دا مضاف الیه دا ولا صفت دی یا سعدان دا مبدل منه دی او اسم نبت دا ولا بدل له نو دا بیا مبتدا ده او منصرف لعدم العلميه دا ولا خبر دی وإن كانتا في صفة فشرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة إن كانتا في صفة دا شرط دي أو دا شرطه ألا يكون مؤنثه على فعلانة دا ولا جزاء دي أو دا بيا شرط جزاء دا بيا عطف دي دا مخي كم إن كانتا في اسم فشرطه أن يكون علما فدغي جملة باندي کسکران نو سکران دا هم غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې دوه اسباب موجود دي یو پکې الف نون زائدتان دي او بل پکې وصف دی او تدې کوم مؤنث دی نو هغه دو فعلانه په وزن باندې دی فندمان منصرف لوجود ندمانه ندمان دا مبتدا ده مرفوع ده په ضمه سره او منصرف لوجود ندمانه دا ولا خبر دی او لوجود ندمانه دا جار مجرور متعلق دی په منصرفون پوری أما وزن الفعل فشرطه أن يختص بالفعل أما حرف تفصيل أو وزن الفعل دا مبتدا دا أو دا متضمن دا معنى شرط پارا أو فشرطه أن يختص بالفعل دا بیا شرطه دا مبتدا دا أو أن يختص بالفعل دا ولا خبر دی او ان يختص دا فعل مجهول له هو ضمیر پدې کې نائب فاعل له او بالفعل دا جار مجرور متعلق دی په يختص پوری نو دا خبر دی د شرطه مبتدا لپاره بیا مبتدا خبر دا بیا دا جمله اسمیه کړه جوړ شي نو دا بیا خبر جوړیږي خدا خبر قائم مقام دی دو جزاء نو دا جمله شرطیه شو بیا ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل لا يوجد
دا صيغه واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول هو ضمیر فدی کې نائب فاعل او فی الاسم دا جار مجرور متعلق دی په یوجدو پورې الا حرف استثناء او منقولا دا حال دی د یوجدو کې کم هو ضمیر دی دا غینه او حال دا منصوب وي او عن الفعل دا جار مجرور متعلق دی په منقولا پورې لہذا دا جمله فعلیه ده. ولا یوجد دا یوجدو دا فعل مضارع مجهول ده او د مضارع مجهول د پیژندلو اسانه نښه دا ده چې د کم فعل په علامت د مضارع باندې ضمه وي او د اخر نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي نو دغه فعل دا به فعل مضارع مجهول به وي. نو دلته هم په یوجدو په علامت د مضارع باندې ضمه ده او د دې نه په مخ کې حرف باندې فتحه ده. کشمر و ضرب نو دا بیا مصنف مثالونه ذکر کړی دي. دا شمر او ضرب دا دواړه دا غیر منصرف دي ځکه چې په دې کې یو سبب وزن فعل دی او بل سبب په دې کې علم دی نو دا مجرور دی په فتحې سره. وإن لم يختص به فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارعة. وإن لم يختص به ان دا حرف شرط دی او لم يختص دا فعل دی او په دې کې کم هو ضمیر دی نو دا ولا فاعل دی او به دا جار مجرور دا متعلق دی په یختص فعل پورې لہذا دا شرط دی. فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارعة دا ولا جزاء ده. يجب دا فعل دی فيجب أن يكون في أوله إحدى حروف المضارعة. يجب دا فعل أو أن يكون في أوله أن يكون فعل ناقص أو في أوله دا في حرف جار أول مضاف أو دا ها ضمیر مضاف الیه دی مضاف الیه مجرور دی في جار دا پارا دا بیا جار مجرور دا خبر مقدم دی دو يكون فعل ناقص دا پارا او حروف او إحدى حروف المضارعة دا مضاف الیه دا په خپل مینس کې بیا دا اسم مؤخر دی دو خبر مقدم دا پارا نو يكون فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر دا بیا فاعل جوړیږي دو یجبو فعل دا پارا او یجبو دا په اصل کې دی یوجبو و واقع شوی دی د علامت مضارع مفتوح او د کسر لازمی په منځ کې لہذا تدی و حذف کول دا واجب دی. او دا اوله تدی په باره کې مونږه قاعده هم ذکر کړی و چې دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي ځکه کچری د یو اسم نه وروسته ضمیر مرفوع متصل راشي نو دا په خپل منځ کې مضاف الیه دا جوړیږي. او احدى حروف المضارعه دا درې اسمونه دي په دریم نمبر اسم باندې الف لام داخل شوی دی او تدینه مخکې چې کم دو اسمونه دي په دې باندې الف لام نشته دي لہذا دا په خپل منځ کې مضاف الیه دي. ولا يدخله الهاء دا جمله فعلیه ده دا لا يدخل فعل دا ها ضمیر دا مفعول به مقدم دی او الهاء دا ولا فاعل مؤخر دی او دا جمله بیا عطف ده په ما قبل باندې كأحمد ويشكر وتغلب ونرجس دا طول دا غير منصرف دی. فيعمل منصرف لقبولها الهاء. يعمل دا بتاويل هذا اللفظ دا مبتدا دا او منصرف لقبولها الهاء دا ولا خبر دی. یو ځل مونږ بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کوو. مصنف فرمای اما الالف والنون الزائدتان ان كانتا في اسم فشرطه ان يكون علما. هر چې الف او نون زائدتان دي کچری دا دواړه په اسم کې وي نو بیا به دا د منصرف د پاره ال سبب ګرځي چې کله دا علم وي لکه عمران او عثمان. پس سعدان چې دا د وخو نوم دی یا د یو بوټي نوم دی نو دا منصرف دی ځکه چې په دې کې عالمیت نشته لري ځکه چې یو خاص بوټي نوم نه دی بلکې ته دغه بوټي چې څونه قسمونه دي په ټولو باندې دا لفظ دا صادق راځي. وان كانتا في صفه او کچری دا دواړه په صفت کې وي نو بیا به دا د منصرف د پاره د سبب ګرځیدلو د پاره ول شرط دا دی چې ته د مؤنث دا د فعلانتون په وزن باندې نه وي لہذا سکران دا غیر منصرف دی ځکه چې د مؤنث سکرانتون نه دی بلکې سکرا دی. او ندمان دا منصرف دی ځکه چې د مؤنث دا ندمانتون دی. اما وزن الفعل او د منصرف په اسبابو کې چې کم وزن فعل دی فشرطه ان يختص بالفعل
نو د من صرف د پاره به دا د سبب جوړېدلو د پاره ولا شرط دا دی چې دغه وزن فعل دا دو فعل پورې خاص وي ولا یوجد فی الاسم الا منقولا عن الفعل او په اسم کې ال مندل کېږي چې کله دغه د فعل نه اسم طرف ته منتقل شي لکه شمر او ضربا نو دا دواړه غیر منصرف دي یو پکې وزن فعل او بل پدې کې علمیت دی وان لم يختص به او کچره دغه وزن فعل دا د فعل پورې مختص نه وي بلکې په اسم او په فعل دواړو کې مندل کېږي نو بیا دا خبره ضروری ده چې تدې په شروع کې د حروف مضارعات نه یو حرف وي او دا داسې تدې په اخر کې داسې تا نه وي چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي لکه احمد یشکر تغلیب او نرجس د سرور وانه غیر منصرف دي ځکه چې د دې په شروع کې د مضارع د حروف نه یو حرف هم راغلی دی او تدې په اخر کې داسې تا هم نشته چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي فیعملون منصرف او د یعمل دا لفظ دا منصرف دی ځکه چې دا ها قبلی ځکه چې عرب وایي ناقه یعملتون نو تدې که مؤنث دی تدې په اخر کې داسې تا راغلی ده چې هغه په حالت وقف کې په ها سره بدلیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين